بسم الله الرحمن الرحيم. باب ضمان الأجير. باب دې په بیان د زمان د اجیر کې اوسه پوری د اجاري صحیح او فاسدی بیان وشو. اوس کوم صورت کې زمان راضی کوم کې ناراضی دغه بیان کې او یادا سی وای تر اوسه پوری د اعیان او د اجاري بیان او کور چاله په اجاره باندې ورکول، پټه چاله په اجاره باندې ورکول وغیرہ. اوس راځه مړه خدای غر کړی استنګول کې اوس د اعمال د اجاري بیان دی. باب زمان الاجیر. باب دی په بیان د زمان د اجیر کې لګ برو غریجی د اجیر جمع اجرا د اجیر فعیل وزن دی د معنا د فاعل اجر. کم کس چې خپل منفعت چاله په اجرت ورکي ځان چاله په اجاره ورکي داسي وای. د دې جمع اجیر جمع اجرا ده. به د اجیران څوک چې ځان چاله په اجاره ورکي دا په دوه قسمه، یو تاجری مشترک ویل کیږي، بل تاجری واحد اجری خاص ویل کیږي. نوی الاجراء ولا ضربین. اجراء په دوه قسم دي، اجیر مشترک یو اجیر مشترک دی او اجیر خاص بل اجیر خاص دی. دلته کوم تعریف د اجیر مشترک کړي کنه دا اصل کې تعریف بالحکم دی، تعریف رسمی ورته وي. نو یو اجیر مشترک چاته وي اصل کې حکم دا دی چې دا ال د اجرت مستحق جوړیږي چې کله عمل وکي. ترڅو عمل نه کړي مستحق د اجرت نه جوړیږي. منګ ویلو اجرت په دریو طریقو واجبېږي. یو بشرط التعجیل اخذ التشتنه ده نه کوي کې دلته ټیک ده اول نه پیسې ټیلر لور کی بشرط سره ایو التعجیل بلا شرطین اومدسي وتاول نور کی خدغه صورتونه نه دغه نه علاوه اله مستحق د اجرت جوړیږي چې عمل وکي، کپڑے وګنډي، کپڑے رنگ کی پوهه شری به غاړه مصری جوړ کی اله مستحق د اجرت جوړیږي. نو تعریف حقیقت کې بچا شوی دی په حکم نه حکم دی. فل مشترک من دا غسوق د لا يستحق الاجرت چې مستحق د اجرت نه جوړیږي حتی عمل تر دې چې عمل وکي ک صباغ والقصار لگا صباغ شو رنگ ساز او قصار دوبي کنو. تعریف به بکار دی لاندې تعریف کړي الاجیر المشترک من يكون عقده واردا على عمل. دا چاته ویل کیږي چې عقد د عمل وارد وي، یعنی عمل پکې معقود علیه و موږ ویلو څوک پکې عمل او به د عمل معلومیږي څنګه تبو ته بیان د محل وکي اندا کپړې دي کې عمل کول لګندل بلانکي طریقه مانی بیان د محل سره به عمل لغه معلوم شي. او دا کپړې دي لرنګ ور کول نو داغه عمل لرنګ ور کول محل به وتوخه کم رنگ دی غي سره به داغه عمل معلوم شي. لنډه دا چې معقود علیه پکې عمل وي او معقود علیه معلومواله ضروری څنګه معلومیږي په بیان د محل سره. دلته بیان محل به وکي سپلای ورکه دا بر الله غشن تیاری کی بلانکې شر الله سی وک بلانکې شه بل اجر خاص وي. من يكون العقد واردا على منافعه. الت عقد چی دا په عمل نه وارد، عقد په حقیقت کې دغه په منافع باندې په یو خاص وخت کې د سی وای عقد په منافع وارد وي او دغه منافع چې معلومیږي په بیان د وخت معلومیږي. یو مېش پورې بستا منافع منګ سره یو هفته پورې بستا منافع منګ سره به کته عمل لري او کته نه لري یو ورځ بستا منافع منګ سره د دې به څه ویل کېږي اجر خاص. نو د اجر مشترک کې عقد وارد وي بچا په عمل یعنی معقود علیه عمل وي خو معقود علیه معلوم والی د بار بیان د محل بکاری. او په اجر خاص کې عقد وارد وي په منافع باندې او معلوم والی د منافع او معقود علیه بچا کېږي په بیان مودا او سره ته پکې کار مخیدا سکار بکې دغه مقصود خو کاری وګورئ. لأن المعقود علیه چې دلته تعریف ته اشاره کوي ور سره وجه تسمیه ته مشترک وتولي وي. ګورئ معقود علیه چې دا اذا كان هو العمل ګوره تعریف ته اشاره شول. معقود علیه پکې عمل له
او د دې اجر مشترک عمل ټیلر عمل رنگساز عمل دوبي عمل لا خو یو چا پورې خاص نه ير چاله کوي هدي اعتبار سره وجه تسمیه ته اشاره وکړه ځکه وته اجری مشترک هم وي اذا كان هو العمل كل شيء ما قد له اذا ده عمل وي لك دوبي یا اثر د عمل وی رنگساز کې رنگ نو کان له دی اجر د بار سید ایام العامه نور د بار هم کول شي ځکه وخت یې چاته نه دی ورکړی چې وز دا وخت دا غری بل پکې نشي نه عمل کار وخت ز کومه لان منافعه لم تصير مستحقه ځکه منافع د نه ګرځي واجب لواحد یو کس لپاره څنګه اجر خاص کی نو دا وجه د چې منافع عام دي ومن هذا الوجه يسمى اجرا مشتركا وتبليكي اجر مشترك پویګو کنه وسره د حکم بیانې ټول برو ګوره اجر مشترک دوبي دی ټیلر دی رنگساز دی دغه په قبضه کې دغه شی مستاجر هلاک شو کپڑا هلاک شو گاڑی والا مصری سره گاړې جوړېدو ته ولاړو هلاک شو توان به بي کني و نو وک شي دیو خبر لنډ ذکر کړي څلور سورته ذکر جوړيږي اولن دو جوړيږي دا شی هلاک شوی په فعل د اجیر باندې شی هلاک شوی د اجیر په فعل نه څو سورته شو دوا به د اجیر په فعل باندې هلاک شي هغه کار کوي هلاک شي پکې د دې به دو سورته نه دي تعدی وکي زیته وکي دویم دا زیته میته نه کړي نو اتفاق دی چې د په فعل هلاک شي ک تعدی پکې کني ضامن دی ځکه د اصل کې مباشر دی څوک دی مباشر او مباشر په باره کې مونږ باندې مده کې وایو المباشر ضامن وان لم يتعمد وان لم يتعدى تعدی کړي کړي دوه صورتونه کې بقید دوه صورتونه چې د په فعل نه به دوه صورتونه دي کوم چې بچاو د سره ممکن نه ځکه هلاک شي سیلاب را لیل د خلکو ټیلر سره کپڑے برته وټولي هلاک کړلې په بونیر کې داسې وکړه غړی چا سره مصری سره برته و هلاک شولا کمپیوټر پروت مانه ته پوسه کمپیوټر شوی وصل کې هغه پروت سټ کول دا ټول هلاک شوی ولا واستوان شته کنه پویږي به دغه شان صورت کې اتفاق دی چې توان نشته نه د درې صورتونو اتفاقی شو که په فعل باندې تعدی وی کني دوه صورتونو کې زمان شته او که بغیر د فعل غیر هلاک شي او احتراز ممکن نه بچاو ممکن نه به نشته دا اتفاق یو صورت پاتې شو چې د فعل نه هلاک شوی یو قاعده او بچاو ممکن هم ودنی کړي نه به امام سے وی زمان نشته صاحبین وی شتا تر اوسه فتوا امام سے بقول علماء ورکوله اوس خلکو کې خیانت ظاهره شوی نو صاحبین بقول من علماء فتوا ورکی نو صاحبین قول شری مفتى به دی قول الراجح کې وسم د امام سے قول مفتى به ګرځولې القول الصواب في مسائل الكتاب د قدرې کوم دین هغه کې او نور کوم جدید کتابونه دي صاحبین قول مفتى به تاسو ګورئ والمتاع دا سامان چې د امانت د قبضه کې څه شی مستاجر بقبضه کی امانت فی نورازا فین هلاک کچری هلاک شي دا کوم صورت دی چې هلاک دغه صورت یا د اختلاف سره بیاو کړي چې هلاک شي د په فعل باندې نه د قید ولګوي او سره بل قید ولګو او بچاو ممکن هم وی دغه صورت دی نه زمینیږي شین دی وشم د امام صاحب بنظمانه او قول ظفر د امام ظفر قولم دی ويزمنو زمين جوړیږي د عمر صاحبانو په نسبت صورت اختلافي دی دی بل صورت ته اشاره کوي الا من شيء غالب کده د سی وشینه هلاک شي غالب وي بچاو ممکن نه دا صورت خو اتفاقی دی به توان نشته کل حریق لګور بل شدینه به څه بچ کی کل حریق الغالب والعدو المقابل یا دشمن چې غالب مقابل دشمن میزان دي نشي بچ کوله یعنی سړي باندې غالب وي لو ما د صاحبانو د بر دلیل واوري نقلی مارویان عمره هغه چې روایت شوی دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د حضرت علی رضی الله تعالی عنهما انهما كان يزمنان الاجير المشترك او دوړو بزامین جوړول اجیر مشترک څه مشکل شته پکې بل وره اجیر مشترک باندې دغه شی مستاجره حفاظت دا واجب وی واجب تبر دې حفاظت کې او دغه صورت کې چې بچاو ممکن د نه کړي حفاظت نه کړي کنه او کار به واجب نه دی کړي نو توان بیراله کنه ولأن الحفظ حفظ شرع مستحق عليه بدماني واجبه اذ لا يمكن ولا بواجبه د دې شی حفاظت به زکه واجبو چې اجیر مشترک عمل بدغشي کی کوي دغه محل کې کوي کنه کوي
نو عمل په محل کې اله کېږي چې محل خو موجودي که نه هغه دغه غریب سپارلی دی نو د هغې وجود ضروري دی په ده باندې حفاظت یې وکړي اذ لا يمكنه العمل ځکه دته ممکن نه دی عمل ممکن نه دته عمل الا به مگر په حفاظت د دغه شی مستاجره فاذا هلك نو راشه کله شی هلاک شي بسبب بدس یو سبب باندې يمكن الاحتراز عنه دا په فعل نه خو ممکن وي ترنه احتراز د هلاکت نه لکه غصب دا خو ممکنه و پکار د چې د منع کړی وي غصب چې د کله کېدلو سرقه د به حفاظت کولې غلطي ولې وشوله نو که غصب تی وشي سرقه تی وشي نو کان التقصير من جهته په دې صورت کې د تقصير د هلاکت وجه کې هلاک ځکه شو د کمی کمزوري د دن راغلی من جهته فیضمن ضامن بوي کل ودیعته لکه مار د امیر سره څه شی امانت خیره او به متویل تاسو امانت د حفاظت کوه اجرت به هم در کومه سبم در کومه اجرت باندې می ور سره محفوظ کی خودلو نو بدغه صورت موضع سره چې شی په اجرت کې پروت وي او بدغه شان صورت کې هلاک شي د قشن صورت څه مطلب چې اعتراض سي ممکن وي او وینه کی نتوان برازي لازم بده مرازي کل ودیعه اذا كانت باجر لك او ودیعه د چا سره په اجرت باندې وي بخلاف ما ها بخلاف دغه صورت کې لا يمكن الاحتراز عنه چې ممکن نو احتراز دغه نه کل موت حتفان فيه لکه شه د خپل مل شبرونه ملي و خرب مبارک خلاره کې مل شو والحريق الغالب دغشن اور بل شوی غالب وغيره دغشن بل کما قسوي مګه بیراغلی وی ویتی او د پته نه د خصي محفوظ ساتلې سیلاب راشي نو دې صورت کې زمان ځکه نشته لأن ولا تقصير من جهته دې صورت کې ردي اجیر د طرفه کمزوري نشته ولی ابي حنیفه رحم الله وګوره امام سیبل توان بشته کنه توان به نشته ولی نشته ځکه موږ بار بار وایو د اجیر په قبضه کې شی امانت وي او امانت کې که هلاک شي توان نه خپل هلاک شي کله تاوان وي چې استهلاک وي تعدی وي ان العين عين چې فی امانت دا امانت دی فی یدی په قبضه کې او سوال دار ته څنګه امام صاحب دا خبره کې چې دا شی مستاجره د اجیر په قبضه کې امانت وی جواب کله چې سړی د بل په ملک قبضه کوي دغه په اجازت باندې مخکې ویلیو کله چې سړی د بل په ملک قبضه کوي دغه په اجازت کوي د مالک په اجازت کوي د امانتي عدالت هم د مالک په اجازت باندې کړي دا څه قاعده وایي کله چې سړی د یو په یو شی باندې د مالک په اجازت قبضه کوي نو د امانتي لأن القبضه چې دا حاصله باذن اذا حاصله د اجازت د مالک باندې چې هغه مستاجر د اجری بکرینی ولې ولهدا دغه وجدا دی بل صورت کې تاسو مانی چې دوان نشته صاحبانو ته کوم صورت کې چې صافت راشي تاسو له ګورئ نو کدا قبضه مضمونه وي قبضه څه وي زمان والا وي زمان والا قبضه کې خو به هر حال توان راځي کغه کې بچاو ممکن وي او کنه وي لکه غصب په صورت نه رسېږي نو یادي به قبضه مضمونه جوړه کوي به هر حال به زماني او ته غیر مضمونه جوړه کوي لکه څنګه امام سي وي به هر حال توان نشته ولهذا ده وجد لو هلكك هلاك شي بسبب په یو سبب باندې لا يمكن الاحتراز عنه چې ممکن نبي بچاو دا غین لازم و زمين نه جوړي نو لو کان مضمونه کدا شی د په قبضه کې مضمون وي نو بکار خدا و یزمنو زمين وي به هر حال وي آفت په صورت کې لکه ما فی المغصوب کې ورکنه غصب په صورت کې بهر حالي باقي تاسو دلیل کې ویلو چې د سره په دې اجر باندې حفاظت واجب ودای ویلو کنه موږ وی ټیک د اجر باندې حفاظت واجب دی خو ګوره دا طبعا دی دا څه دی او کوم شی چې طبعا ثابت شي نو دغه بیغه احکامات نه کله کوم چې اصلا نه دی نو ودیه مثال ویل ولدا حفاظت اصلا نو چې په اجرت نو ال دې ځکه توان راتللو عدل د خو څه دی طبعا دی یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیرها دا خو ماده د 54 نمبر چې په توابع کې عفو کیږي هغه چې په غیر توابع کې نه کیږي دا خو توابع دي کې عفو کیږي توان نه راځي کومه دی والحفظ دا حفاظت چې دا واجب وبد باندې خو ګره طبعا لا مقصودا ولهذا ګره ک مقصودا د حفاظت واجب به تاسو لګ متوجه شي
مقصودن کې حفاظت واجب وي نو پکار دی چې د حفاظت لپاره مستقل اجرت وي. مستقل اجرت د حفاظت شته نشته، لکه ودیه کې مستقل اجرت ورکوي چې کله به حفاظت کوي اجرت مالي کوي. ولهذا لا يقابل الاجر اجرة من واجبه بخلاف المودع بالاجر، بخلاف د مودع بالاجر کې دلته حفاظت مقصودي، لان الحفظ مستحق عليه، الته حفاظت شي واجبي باغ او مقصودن وي حتى تر دې چې يقابله په حفاظت په مقابله کې اجر راځي اجرت راځي. تاسو پوه شئ دا کوم صورتونه او دوه صورتونه بیان شو چې د اجر په فعل نه هلاک شوی. امام سے وای بهر حال توان نشتا، اصحابین وای کچری بچاو ممکن نه کړي شته توان او که بچاو ممکن نو آفت به نشتا. اوس د بقیه دوه صورتونه چې د اجر په فعل هلاک شي، دا د اجر په فعل نو کنه، اوس د اجر په فعل معنی نبی کې بهر حال توان شته دی. ځکه ما ویلو به څه دی مباشر دی او مباشر بهر حال ضامن وي، یعنی صاحب علت دی. وما تلف بعمله او هغه چې وما تلف بعمله چې هلاک شي دا په عمل باندې د اجر په عمل باندې. لکه مثالونه بیانې، کپڑے به بخوا انځلې کنه نه به بډانګو والي نه به ډانګو والو باندې هلاک شي، هغه ټپم ده کنه د پلار قمیص په وهلو وشلونه جنې د یار په تماشا وای تا و د په تماشا نشي که تخریق ثوبي لکه سوال لکه بلې من دقه د وهلو بوجه. بل وزلق الحمال پسری سامان رخیص بولی ملا باندې او بس خوښو سامان ولویدلو نام د عمل د وجنه و خیدل د عمل له که قصدن یو که غیر قصدن وي. وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وشلیږي رسۍ هغه يشد به چې په دغه رسۍ باندې تړلې مکاری دی اجر الحمل چې شي تړلې نباري تړلې په خپل رسۍ باندې دینه معلومیږي الته د قدرت باشي دي کله مالک پر رسۍ تړلې اچھا چې سامان دی نبی تاوان نه راځي ځکه چې دغه صورت کې رسۍ ستا وکنه یا صحیح رسۍ باندې یا رسۍ د خه مضبوطه خو تړلې سینې او تړلې مالک د خپلې دا خو نقصان ستا او صحیح نه و تړلې تشلیدلې خو نه داسې د سامان ولویدلو اصلیدلو کې به معلومیږي رسۍ کې نقصان و به بچا راځي اجیر باندې ورازي. تاسو پیږئ حیات ستې دغه صورت دی چې سره سره خپل نه ښه چې خپل ورسره بلین کوچ کې ورسره ناسته گاڑی کې ورې به توان نه راځي. وګورئ وانقطاع وشلیدل درسي هغه يشد به چې مضبوط کړي باغی سره موکاری الحمله دا سامان وغرق السفينه ودغه شرکشته کې سامان چولې وبو کې غرق شي. خو کله خپل نه ګوره د دې دوه صورتونه دي وبو کې روانه د خپل غرق شوله خو د په فعل نه د به توان نشته به خوافت دي اتفاقی ده نه درخ کله کشته یو لکه چې کله زو بو تغیر راکاږي درخ کلو کې ورانه شوله وزده په عمل الله رب سوي من مده د برخ کلو مضمون علی ټول سورتونو کې بدمانه زمان شته. امام ظفر امام شافعي رحمه الله وې دي سورتونو کې میتاوان نشته. وقال ظفر والشافعي رحمه الله لا ضمان علی بد زمان نشته وجه لانه امره بالفعل مطلقا مالک ورته امر کړو چې کار وکا داینه ویلی چې نه صحیح وکا بس مطلق یو که صحیح وشو که عیب دی پکې راوستو شي کړاله نه پوهیږي که صحیح دي کپڑے وګنډل او کنه عیب دی پکې راوستو خراب وي مطلق امر کړی المطلق یجري علی اطلاق دوړو ته شامل دي بس چار یو کو ټیک ده تاوان دي نشي غستله. وقال امام زفر امام شافعي رحمه الله الى الضمان عليه زمان بنشتره لانه زکا سامان ولا چې دی امره د امر کړی دی بالفعل مطلقا بمطلق فعل 63 ماضی په وجه مطلق فعل دوړو د شاملېږي فینتظمه نو دا امر د امر چې دا شاملېږي فعل ته بنوعيه د فعل دوړو نو سره د دوړو نو وهو العمل کوم دی المعيب کې پکې پیدا شي والسليم ممكن كسي وشي ندیم كأجير الوحده لکه رستو اجير خاص روان دي پیغام توان نه لهذا بدم نشته دای قیاس شو. دویم ومعين القصار لقصار سره څوک معين دي
یو سړی کپړینځي بل کس دی هغه ورسره پکې مدد کوي هسې مفتو کې او کپړه هلاکه شي نو ګورې په دې معین باندې توان نه وي چې په معین نشته په دې قرصار هم نشته دی څوک وایي امام ظفر امام شافعي رحمه الله ګورې یو ده ولنا موږ دپاره دلیل لري ان الداخل تحت الاذن ما هو الداخل تحت العقد لږ متوجه شي هغه فعل اجازت دی د مالک د طرفه توجه دی خو ګوره لکه یار مالک هغه څه ویل د مالک د طرفه د دواړو افعالو اجازت دی که صحیح وکړي او که نقصان سره وکړي داسې وکنه موږ وینا مالک د طرفه دا فعل اجازت دی د کم فعل چې د عقد دلان دی راځي کم فعل چې د عقد دلان دی فعل کم راځي صحیح کار کول نو اجازت هم د صحیح کار دی ولنا ان الداخل داخل تحت الاذن د مالک د اجازت دلان دی ما هغه دی هو الداخل تحت العقد کم چې داخل ویلان دی د عقد نه هو العمل الصالح او غسی عمل له لانه زکد عمل صالح چې دی دا زکه دی چې عمل صالح دا هغه دی چې د دې سړي د دې مالک په دې کپړه کې اثر کوي صحیح عمل اثر کوي غلط عمل خو نورم خرابوي صحیح عمل کو کی کپڑا برن کی صحیح عمل کو کی وی بینزی پاک به کی صحیح عمل کو کی و به ګنډي ځکه دقه وسیله د اثر د پاره او هو المقصود موقود علیه او دقه اثر موقود علیه د په حقیقت کې حتی ورکنه کدا اجیر دا کار په بل وکي بل معنی وینځي کپڑا بل معنی رنگ کی او مکه شان رنگ کی څنګه جو د ویلی و نو اجرت مستحق جوړیږي کنه اجرت مستحق جوړ شنو ما ولی کار صحیح وشو دا تحت لقد داخلو او کشری خام خاده د فعل مقصود په کار دا چې کار نه دی کړي اجرت مستحق نه جوړېدل لکه دی وای هغه دا ډول څه ویل شي دا هغه فعل مقصود دی کسي او غیر صحیح وي هغه فعل نه صحیح عمل مقصود دی وګورئ وهو العمل لانه هو كما دی حتى لو حصل کشری دغه اثر حاصل شي فعل د غیر باندې یجب الاجر معلومیږي عمل مقصود دی څه عمل فعل د اجر مقصود نه دی او العمل الصالح کوم دی به پاتې شو فلم يكن المفسد لن دا مفسد عمل چې دا نه دی معذونا فيه اجازت پدې شي کې د مفسد عمل اجازت نشته ده فلم يكن المفسد نه دی هغه عمل فساد چې فساد راولي مأذونا فيه اجازت پدیاقت کی پدی شي کی بخلاف المعين هغه دا ویلو کنه کله قصار سره څوک امداد کی بغه توان نه راځي مونږ وایو خو تبرع کوي متبرع باندې توانونه نه دا خو اجرت لري دا خو متبرع نه دي لان بخلاف المعين کوم چې معين د قصار وی لانه متبرع ونه خو متبرع وي متبرع څوک چې تاسو سره تبرع کوي احسانا کار کوي هغه کې به دانی چې صرف صحیح وکي هغه عمل دواړو ته شامل او څوک چې په اجرت کې هغه صرف صحیح ته شامل فلا يمكن ممکن نه دی چې تقییده د عمل مقید کو صرف په مصلح باندې ځکه کدا قید دی ولګه غوې زده سره تبرع کوم نه یار مان بشورن شوی به بربانی توانونه راولې نه کو لانه يمتنع عن التبرع به خسړې منکی کې تبرعنا وفيما نحن فيه وبكما مساله کې چې مونږ یې دلته خو عمل يعمل بالاجر پیسو اجرت معنی کوي دلته قید لګول شي فهم کنه ممکن دی چې قید ولګو چې لکه صرف صحیح وکي وبخلاف الاجير الوحد هغه دا ویلو کنه اجير واحد معنی اجير خاص معنی توان ناراضي وې دغه جواب ته بلګ انتظار وکي على ما نذكره ان شاء الله تعالی اعتراض ارسي چې وشل د لاغه خو د عمل نو کنه وی ولنه وانقطاع الحمل من قله اهتمامه هغه دا چې د اهتمام صحیح نو کړي ښا ځکه ما ویل کې چې مالک تړلې و او اسی الش ولا رسینه وشل د لبم توان نشته دي ځکه د خو رسې خپل ور کړی و رسینه دشلې دي تاسو اهتمام نه کړی چې صحیح نه وتړلې یا رسې شلې دي و خو رسې د چاوه مالک و او نور تړلې که صحیح و وګورئ ها که رسې د مالک و تړلې د و ونشل د لو سامان دی ول ویدل بهم تاوان دي ځکه تاولې صحیح نه وتړلې وانقطاع الحبل من قله اهتمامه فكان من صنيعه نظر د صنعت شکا اهتمام صحیح نه دی کړی قال الا انه لا يضمن لك ما ته وګورئ سواری باندې سامان وګرځیدل سامان توان خوشتره صاحبین وي ټول زمنګ د امامان وي خو که سواری باندې انسانان وغو وګرځیدل یا کشته رخکلس وګرځیدل
سمانو دغه توان شته خو انسانان به ګمړو شو دغه وې دغه توان موان نشته دی وجه دا چې انسان کله وفا خطا ان قتل شي به دیت لازمیږي دیت دا ال لازمیږي چې سړی جنایت وکي څه وکي قتل یو کو جنایت یو کو نو دیت لازم شي پوهیږي به او بیا وره دیت ال لازمیږي دې ته ویل کېږي زمانو نفس ال لازمیږي چې جنایت وشي عقد نه او دلته عقد شوی دی عقدونو باندې زمانو نفس نه واجبېږي چانه پیسې والی زبدي وجل مو به وتعالى عقد بو کو به وتعالى دیت در کوم دا واجبېږي دغه وجه د ګوري ته دیت پاقلو باندې خچا باندې عقلو باندې او عقلو باندې غ دیت وی چې جنایت سلی کړي چې تاسو ولې دا نه محفوظ ولو چې دا جنایت نه وکړي ځکه به تاسو باندې دیت رااله به ووري د جنایت پچاو دیت پچا باندې عقلو ولې بي ځکه د سلی جنایت کړي تاسو وساتلې وې د جنایت نه کړه ناقله د جنایت ذمہواری او کچری یو سړی عقد وکي او باغ توان راشي به عقله د توانونو ذمہوار نه ادا عقدونو ذمہوار نه دا جنایتي عدالت څه شوی دی عقد دی پته لګي بوې شوي کنه لنډه دا چې زمانو نفس علی چې جنایت فی عدالت څه دی عقد دی الا انه لا يضمن به زمين نجوړيږي د بفعل بني آدم زمان ناراضي د فعل د وجنه د بني آدم ممن هغه بني آدم غرق چې غرق شي په سفینه کې او سقط یو غرزيږي د دابینه اگر چې بسوقه د برخکلو باندې غرزیدلې وقود د بشړلو باندې وقود یو د برخکلو باندې مخکې رګاږي سره دی ولويږي وجداد لان الواجب زمان الادمي اذا قدلت خبره د زمان د ادمي دی وجوب ده واجب د زمان د چا ادمي وانه لا يجب بالعقد او زمان د ادمي چې زمانو نفس او تماویلو هغه باقت باندې نه واجبېږي او د وقت شوی دی وانما يجب له واجبېږي اصل کې بچا په جنایت باندې ولهدا دغه وجه ده يجب على العاقل عاقل او باندې مزګه واجبېږي چې سړي جنایت کړي ولیم بچو جنایت نه بچ کولونه پاتې شول زمانو لقود چې دي کنه زمانو لقود هغه عاقل د غیزه موارم نه لا تتحمله العاقل عاقل ابارکینا ولنه بارکی دغه جنایت د وجنه نه چا د وجنه نه جنایت د وجنه او دلته هم څنګه با جنایت بنایت نشته نه بس زمانو نفس هم نه دي